د کفار وال کوم خصوصي تهوارونه دي هغه مونږ ځان د پاره دا تهوار ګرځولې دي کنه نو شرعي لحاظ سره دا پتنګ بازي بسنت مناو کول چې د موسم بهار په ابتدا کې وي پتنګان د الوزي د پتنګانو الوزول اخپل نقصانات سدي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما خوږو محترمو مکرمو او معزز مسلمانانو ورونو خويندو او میندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تشبہ بقوم فهو منهم چاچ کم قوم سرا مشابہت اختیار کو نو دا کس لہغا قوم نشمار دے یعنی یو سڑے دے هغوی دا هندوانو رسم او رواج دا سه رسم او رواج چې د دوی دین ګرځیدلې وي هغه اختیار کو بیا دا کس د هندوانو له جماعت نشمار دی نو دا سړی د اعمالو په بنا باندې هغه قوم کې شمار کیږي یو سړی د يهوديانو دین وال شعار او طریقه اختیار کړه نو دا کس دا غوینه شمار کیږي په دې باندې نور سونه غلط دینان دي هغه په قیاس کا اسلام مونږ ته یو خپل دین را کړی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والو تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا پورا دما عزیزانو مونږ او تاسو ته پکار دي چې یو ځل مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله گواهی وکړه نو دې کې کومه وعده پټه پرته د پاغه باندې عمل وکړو چې الله تعالی جل جلاله امنواله نا ما سوا بل به معبود نه غنو انو بل معبود منو محمد صلی الله علیه وسلم په بابت کې مو الله سره وعده وکړه چې الله رسول له نو گویا کې مونږ به د الله به حکمونه منو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو به مونږه خپل ژوند خپل زندگی او عمر تیرو اوس د عزیزانو مونږ نن که په خپل زندگی باندې سوچ وکړو مونږ کوم طرف ته روان یو مونږ آیا د کفار وال کوم خصوصي تهوارونه دي هغه مونږ ځان د پاره دا تهوار ګرځولې دي کنه هغه مونږ تاسو عمل کوو کدي کوو نن په یو سیس باندې تاسو ته خبره کوم بسنت یو تهوار دی چې پاکستان کې خاص کر پنجاب کې ډیر زیات په تعداد سره خلک مناو کوي دا د هندوانو یو تهوار دی چې په هغه ته بسلت وای پنچمی دا دوی سرسوتی دیوی و د علم او د موسیقي دیوی بولی نعوذ بالله من ذلك د علم او د سندر ول خدایانه نو هغه دیوتاو چې عبادت کوي نو دوی د خپل دیوتا خوشاله مناو کوي او دا هغه خوشاله په داسې انداز باندې مناو کوي
چې دوی پتنګان د الوزي. اوس آیا را بشو د پتنګانو الوزول خپل نقصانات څه دي؟ دینی لحاظ سره نقصانات شته کنه، چونکه شریعت مونږ داسې کار نه منع کړی وو چې کوم کار د کفارو یو تهوار ګرځېدلی، یو عید یې ګرځېدلی، یو د دین یو رکن یې ګرځېدلی، او چونکې د هندوانو بسنت دا یو تهوار ده، نو مسلمان ته بحیثیت مسلمان کېدل دته دا تهوار مناو کول حرام دي، ځکه چې دا د هغوی دین یو شعار ده، او د هغوی دین شعار مسلمان قطعا نشي استعمالول، اجازه نشته ورته. نو شرعي لحاظ سره دا پتنګ بازي بسنت مناو کول چې د موسم بهار په ابتدا کې وي، نو هغوی سره چونکې مشابهت دی دې له وجې ناروا شو. خو اوس سوال دا دی چې دا خو ناروا شو، نقصانات نور شته که نشته؟ دا دومره لوی نقصان دی څیز دی چې په دې کومه مانجه وي هغه دومره تیره وي چې په وجود باندې که ولګېده او تیزي سره پراله نو بیا هغه وجود کټ کوي. اوس د پرون خبره ده، یو کس روان دی، نوجوان هلک دی، علاقه دی به تقریبا 18 کالو وي، او هغه سره څه معامله کیږي؟ معامله دا ورسره کیږي چې روان دی په موټر سایکل، او دا منجه قدرتی په لارې کې دغسې مرۍ ته او مخ باندې اول بیا مرۍ ته راغلی ده، نو هغه دومره لوی نقصان یې کړی دی چې مرۍ ور کټ کړې ده او مخ یې هم ور کټ کړی دی، خو الحمدلله مرګ نه الله بچ کړی دی. نو دې سره مرګونه راځي. دویم نمبر باندې په خپله باندې هم د مرګ خطرېږي، ځکه چې عام طور باندې ښاریو کې کورونه ډېر تنګ وي، میدانونه وي، نو په کورو چتو باندې دا پتنګ بازي شروع وي. نو دا پتنګ بازي هغه چتو باندې کېدلو په بنا باندې هلته خو مقابله شروع وي، نو حب الشیء یعمی و یسم، د څیز محبت سړی ړوند او کوڼ کی، پته نه ورته ولګي، ادراز له چت نه را وغورځي، خپله زندګي تمامه کړي. دماغیانو بله مسله دا ده چې دا فضل خرچي ده، هیڅ فایده نشته پکې، او کوم کېل کې چې فایده نه وي پیسه پکې لګي دې ته تبذیر وایي. او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، الله پاک فیصله چې بشکه تبذیر کول کی فضل خرچی بے ځای فضل خرچی کول کی دا د شیطانانو وروڼه دي. دې سره کله کله بجلی کټ شي، کوټو باندې خطلو په بنا باندې ګوانډیانو ته هم تکلیفي. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ،
څوک چې الله او ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي نو د خپل ګاونډي دی عزت وکړي اکرام دی وکړي دې کې د هغه هم بې اکرامي کېږي په هر حال د کومه پتنګبازي ده دې په بابت کې ماشومانو نه نوجوانانو نه د دوی والدینو نه درخواست دی او حکومت نه هم درخواست دی او دکاندارو تاجرانو نه هم درخواست دی چې په دې باندې پابندي کوشش وکړي ځکه چې اسلامي لحاظ سره ټیک نه دی اول دویم نمبر باندې د خلکو د مال ضایع کېدا نه علاوه د خلکو د جان ضایع کېدا خطره ده الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو اسلام باندې پورا چلېدلو وال جوړ کړي او الله تبارک وتعالى دې داسې غلط رسمونه چې کوم مونږ تاسو معاشره کې رواج باندې رواني دن کې دي یا روان شوي دي ادي زر ختم فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.